د قرآن مقدسه او د رمضان شریف خپل منځ کې یو ربط دی، یو تعلق دی، یو سلسله ده. چې کله قرآن مقدسه نازلې ده په هغه وخت کې په عربو کې د کفر دوره وه، ډېر د فصاحت او د بلاغت دور و. خلک به خپل خبرې به یې تللې، نو داسې ساحر خلک به وو چې هغوی د خپل خبرو د وجه نه به مخاطب به یې راګیر که، مخاطب به یې په تعجب کې به یې واچو. په داسې دور کې جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک باندې رب لا یزال کلام الهی نازل کړ. حضرت سیدنا جبیر رضی الله تعالی عنہ خپل واقعه بیانوي. د په حالت د کفر کې ډېر لوی فصیح و، د ژبې ترازو، د ژبې هغه فرق نه چې څه ته ویل کېږي تلل د دې مبارکو ډېر زیات وایي چې ما واورېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو ناشنا کلام بیانوي. زه د کوره راووتم، د سهار مونځ له را روان یم، دی کافر خو یا زه ګورم چې رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک د خپلو ملګرو ته څه وایي. داسې کم کلام دی په ده باندې نازل، داسې کمې خبرې دي چې هغه زموږ د فصاحت او د بلاغت سره مقابله کوي. وایي زه راووتم، راشه نن خدا مقابله خو لږ وکړه. زه رالم د دوو کونو سردار حضرت رسول الله صلی الله تعالی وسلم مبارک جمع ته مخکې شوی دی او د سوره طه شریف، سوره تور شریف آیتونه مبارکه لولي. زه ورپسې ودرېدم، یو آیت ته مې نظر دی، یو آیت ته مې فام دی. کله چې د دوو کونو سردار حضرت رسول الله صلی الله تعالی وسلم مبارک دی آیت مبارکه ته راورسېده، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. د الله رب العزت عذاب واقع کیدونکی دی، ما له من دافعین، نشته څوک چې د الله رب العزت عذاب لري کی. وایي زما په بدن ویښته ودرېده، زه ویرېدم، یخني مې محسوس که په وجود کې، او د الله جل مجده په دربار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په لاس مبارک باندې ما کلمه طیبه ولستو، زه مسلمان شوم. وایي د دې کلام هغه اثر په ما دومره وشو چې زما نه خپل فصاحت او بلاغت تیر شو.